الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الرحمن علم القرآن صدق الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز ناظرینو کتونکو اتوار ورځ دی او مونږ تاسو سره یوټیوب چینل په ذریعے مخامخ یو. ناظرینو کتونکو څنګه چې تاسو په علم کې دی چې مونږه خپل ورځې په درسونو کم درسونه دي زمونږه هغه مو په ورځو تقسیم کړي دي. نن اتوار ورځ دی او ډیر مرګرو چې دی بار بار خواهش دی او اصرار دی چې مونږ ته ترجمه او تفسیر قرآن په ښه انداز باندې شروع کړي. معزز ناظرینو کتونکو ان شاء الله مونږ به اتوار په ورځ باندې 10 بجې ورځې هم او بیا ماخستان ورپسې 10 بجې دا کلاس په مونږ تفسیر القرآن ول په یوټیوب چې مونږ کم چینل دی هغه باندې به ان شاء الله مونږ لایو چلو. کوشش کوئ چې لایو تاسو درس اورئ دا هغې به فایده دا وي چې تاسو به په وخت باندې هغه درس کور کوئ او اورئ به بیا چې جمع شي بیا مونږ باندې چې دی هغه درسونه ډیر شي نو هغه مونږ تسلسل به باقی نه پاتې کیږي. انشاءاللہ 20 نه 25 منٹ پورے درس پوي ہفتے کې خو کم از کم د قرآن عظیم الشان د پاره مونږ او تاسو ته یو 20 نه 25 منٹ وستل پکار دي او دوستانو په خصوصي مشاورت باندې مونږ اتوار ورځ دی د پاره منتخب کړی دا چې اتوار په ورځ باندې زمونږ دوستان اکثر فارغ وي چھٹی وي نو انشاءاللہ تاسو به ضرور دا 20-25 منٹ چې دی مونږ سره مشغولیږئ او زمونږ دا مهنت په چې دی هغه به په ځای کوئ چې بې ځایه نشي. ټولنا معزز ناظرینو کتونکو اهم خبره دا دی او ضروری ګڼو چونکه تاسو ګورئ زمونږ درس چې دی هغې کې یو خصوصیت دا هم دی چې دا په 2 ژبو کې دی. مونږ درس یو پیرې اردو ژبه کې وکړو بیا ناظرین کتونکي چې دی هغه مونږ ته بار بار چې دی دا اصرار کوي چې یاره مونږ ته پښتو کې هم پکار دی بیا مونږ ته مشکل په دې ځای کې شي چې مونږ هغه درس واپس پښتو کې هم کوو. نو معزز ناظرینو کتونکو پښتو کې به هم انشاءاللہ مونږه دا محنت وکړو دا زمونږ ضروری زمونږ پاره چې دی ضروری دی چې مونږ خپل پیغام په یو احسن انداز سره مونږ تاسو ته در ورسو او قرآن عظیم الشان نه خبر شو. معزز ناظرینو کتونکو قرآن عظیم الشان یو جامع کلام دی او که مونږ ګورو یو ناشنا کلام خو په دی چې کمونږ ګورو کدی ته یو زمونږ علماو کې صرفي عالم را پاسېدلی دی او صرفي مفسر را پاسېدلی دی چې علم الصرف د هغې شعبې دی پاتې شوی نو ګورو مونږ ته اول نه اخره پورې په قرآن کې علم الصرف معلومیږي. که مونږ وګورو یو نحوي عالم وګورو مفسر وګورو نو هغه که انداز مونږ وګورو شروع نه تر اخر پورې نحو ښکاري. که منطقي یو مفسر مونږ وګورو اول نه تر اخره پورې مونږ ته قرآن کې منطق کاری او که مونږ چې دی استاذ یو فصیح و بلیغ مفسر وګورو نو مونږ ته د اول نه تر اخره پورې قرآن کې فصاحت و بلاغت ښکاري. الغرض که یو کس چې دی ساینس په حواله ساینسي علوم په حواله قرآن مطالعه کوي نو اول نه اخر پورې ساینس پکې ښکاري. الغرض دا هغې بزرگ اغا قول باندې به خبر ختم کو چې جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال. ټول علوم چې دی دا په قرآن کې موجود دی خو د انسان د فهم کمزوری دی چې د څومره د اغینا خپل رڼا اخیستی شي. نو معزز ناظرینو کتونکو یو جامع کلام دی او دی جامع کلام ته چې دی د علم ضرورت دی. بیا یو پیره اشاره کومه کم چې زمونږ اهل علم مرګري دي ایجوکیټډ مرګري دي اغا مرګري زما په دی عربي ګرامر چې کم کلاس دی ډیر مختصر کلاس دی لږ توجه غواړي علم الصرف په نوم چې ما چالو کړی دی اغا کورس تاسو هر ورځ اورئ یو کلاس پکې اورئ او اغا ځان سره لیکئ تاسو په عربي ګرامر پوهېدلو کوشش کوئ. د هغې غټه فایده به دا وي چې مونږ به د یو جهل او د جهالت د دایرې نه را بهر شو چې مونږ کم عالم اورو مثلا ما تاسو اورئ نو ما به تاسو یو داسې ذهن سره اورئ چې زما جانچ پړتال به هم کوئ چې دا څنګه قرآن بیانوي دا د قرآن څنګه ترجمانی کوي
نو هغې دپاره مونږ ته علم ضروري دی، هغه هم ورسره ګورئ او باقي په ښه انداز سره به انشاءالله مونږ تاسو ته قرآن تعلیم در رسو. معزز ناظرینو کتونکو، نن اهم خبر تاسو د قرآن تفسیر په حواله واورئ. مونږ سره قرآن تفسیر بنیادی طور باندې 4 قسمونه دي چې زمونږ څومره بزرګان دین دي. تاسو د علماو عربي څومره تفاسیر ګورئ، هغو په دې نهج باندې د قرآن تفسیرونه کړي دي. یو تفسیر القرآن چې دی هغه مونږ سره یو طریقه او یو لاره چې دی هغه تفسیر القرآن بالقرآن دی. د قرآن یو آیت تفسیر په بل آیت سره کول دې ته تفسیر القرآن بالقرآن وایي. دا تفسیر هم مقبول تفسیر دی. دویم قسم تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ. تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ د قرآن تفسیر کول د حضور علیہ السلام په احادیث مبارکه سره دې ته تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ وی. دا هم مقبول تفسیر دی. دریم تفسیر مونږ سره دی تفسیر القرآن باقوال السلف. څه مطلب؟ قرآن تفسیر بیانول په اقوالو د صحابو سره، په اقوالو د تابعینو سره، په اقوالو د تبع تابعینو سره. نو دې ته چې دی استاد تفسیر دریم قسم وایي او دا معتبر تفسیر دی. دا هم چې دی مقبول دی او زمونږ بزرګانو دا چې دی په قرآن عظیم الشان تفاسیرو کې ذکر کړی دی. څلورم طریقه چې دی هغه تفسیر القرآن بالرای دی چې هغه مردود دی، هغه مقبول نه دی. تفسیر القرآن بالرای څه ته وایي؟ په دې معزز ناظرینو کرامو ځان پوی کوي. تفسیر القرآن بالرای دا دی چې قرآن کې خپل رائے استعمالول، خپل ذهنی ترجیح قرآن کې استعمالول، خپل سوچ فکر په قرآن باندې مسلط کول دی ته تفسیر القرآن بالرای وایي. دا مردود تفسیر دی. او څومره چې حالات خراب دي هغه هم د دې وجه نه خراب دي. هر سړی راپاسي رب ذوالجلال کلام کلاوي او خپل رائے په مسلط کوي. دا نه وایي چې قرآن د بل آیت قرآن څنګه تفسیر کړی دی، دا نه وایي چې د قرآن تفسیر احادیثو څنګه کړی دی، دا نه وایي چې د قرآن تفسیر صحابه او تابعینو تبع تابعینو بزرګانو څنګه کړی دی. نه خپل رائے په قرآن باندې مسلط کوي چې دا غي ډیره تبعی جوړ کړه او زمونږ چې دی کور په کورې جنگ جوړ کړو. زمونږ یو فرد بل سره چې دی په جنگ باندې اخته دی ولی چې د قرآن غلطه ترجمانی دی. او دې متعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخت وعید موجود دی د دې تفسیر متعلق. حضور علیہ السلام فرمایي من قال فی القرآن بغیر علم، چا چې بغیر د علم نه قرآن کې وینا وکړه. بغیر د علم نه دا دی کنه چې نه د قرآن تفسیر په بل آیت سره کولای شم، نه د قرآن تفسیر په حدیث سره کولای شم، نه د قرآن تفسیر د صحابي په قول سره کولای شم، نه د قرآن تفسیر د تابعی او تبع تابعی په قول سره کولای شم. خپل رائے په مسلط کوم، خپل طرف نه په لګیم، یو خپل سوچ په مسلط کوم. نو دا قرآن کې وینا شو بغیر د علم نه. محبوب علیہ السلام فرمای فلیتبوأ مقعده من النار. داسې کس خپل ځای چې دی په جهنم کې وګوري. معزز ناظرین کرامو څومره سخت وعید دی. دینه به انشاءالله ځان بچ کوو. موږ به قرآن عظیم الشان ته چې دی یو ښه سوچ فکر سره او علم سره انشاءالله علمی جایزه به د هر یو آیت تخلو. کوشش به زما دا وي چې هر یو آیت یو جامع تعلیم ز تاسو ته در وړاندې کم او قرآن عظیم الشان هغه اصل حقیقت مونږ له مخې له راشي او د محبوب علیہ السلام په هغه حدیث شریف باندې عمل وشي. دیلمی شریف حدیث ته حضور علیہ السلام فرمای، محبوب علیہ السلام فرمای ادبوا اولادکم علی 3 خصال. تاسو خپل بچو ته 3 خبرو تعلیم ورک، 3 خبرو تعلیم ورکی. حب نبیکم، د خپل نبی محبت ولا ورکی، وحب اهل بیتی، زما د اهل بیت محبت ولا ورکی، وعلى قراءة القرآن او بیا د قرآن تعلیم ولا ورکی. معزز ناظرین کتونکو یو بل خبره ضروری په قرآن درس کې غړما. قرآن چې هغه تعلیم ورکړي دی قرآن وی لا یمسه الا المطهرون. دا قرآن چې کوم معارف دي، دا چې کوم رموز او اسرار دي، د دې چې کوم تعلیمات دي دا نشي ټچ کولای مگر هغه ذهنونه ټچ کولای شي چې کوم د تعصب نه پاک وي، ذهنی ترجیح نه پاک وي. چې کله زمونږ ذهن د تعصب نه پاک شي او مونږ د الله کلام ته متوجه شو نو دې کې چې کوم رموز دي، اسرار دي، تعلیمات دي، هغه به ترنه را بهر کی. باقی یو جامع کتاب دی، دین جامعیت اندازه لگی بیہقی شریف کے دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک حضور علیہ السلام نا سورہ بقرہ شریف تفسیر پا 12 کالونو کے ویلے دی. معزز کتن کو وین کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی استاذ امام الانبیاء دی 12 سال سورہ بقرہ تفسیر
محبوب علیہ السلام بس ورته بیان کړي په دې څومره تعلیم به ور کړی د قرآن څومره اسرار او رموز به عمر فاروق رضی الله عنه له ور کړي بیا هغې د پاسه د قرآن د جمعیت د دې آیت نه به مونږ اندازه ولو رب ذوالجلال فرمی الرحمن علم القرآن رحمان چې دی قرآن اخودو نو حضور علیہ السلام تا الله جل جلالہ قرآن خودلی دی معزز ناظرین کتونکو چې رب ورته قرآن خودلی تعلیم چا ورکو علما معلم سوک شو استاد سوک شو تعلیم ولا چا ورکو د قرآن الله جل جلالہ ورکو نو دین اندازه واخلی معزز ناظرین کتونکو چې رحمان معلم شي استاد شي او امام الانبیاء چې دی آغا تعلیم ورنزد کړی قرآن اغا تفسیر او اغا قرآن اغا جامعیت او اغا رب ذوالجلال کلام رب خپل ورته خودلی تی کې به څومره اسرار او رموز وي خو ډیر افسوس خبره دی چې نن موږ د هغې اسرار او رموزونه ډیر لرې پاتې شوي او دا زموږ د طبعي سامان هم دی نن چې موږ ترقي نه پاتې یو نن موږ مخ په مخ نشو تلی د هغې وجه دا دی چې موږ د قرآن هغې بنیادي تعلیماتو نه محرومه یو نو معزز ناظرینو کتونکو ډیر څه د قرآن په حواله شته زړه مې غواړي چې وویمه خو چونکې هر څه په یو درس کې نه کیږي زما طرف نه تاسو ته هم دغه اعلان دی چې موږ سره به انشاءالله په دې درس کې خصوصي شریک کېږي خپله به اورئ دوستانو ته به دعوت ورکوئ او انشاءالله ما درته عرض وکړو هر یو آیت په ډیر په جامع انداز سره مونږ تاسو ته پیش کوو علمی انداز سره چې طلبا هم ورنه فایده والی دینی طلبا هم ورنه فایده والی او عوامو ته هم په دې باندې فایده میلاو شي ځکه چې د عربي کلام دی نو عجمی په عربي باندې بغیر د دې اصولونه نشي پوهېدی نو معزز ناظرینو کتونکو انشاءالله په یو ښه انداز سره به مونږ قرآن تاسو ته بیانو بیا درته وایم په دوه ژبو کې به زمونږ مجبوري وي چې مونږ به بیانو ځکه چې کله مونږ بیان په اردو کې وکړو نو هغه ملګري زمونږ چې هغه پښتو سره مانوس دي پښتو ژبه وایي پښتانه دي هغه راپاسي ډایرکټ را سره رابطه وکړي جی بیان ستاسو په اردو کې رالو پښتو کې وچلوئ بیا چونکې نارینه زنانه اوري بیا زنانه خو چې دی پښتنې اخواسي هم په اردو باندې نه پوهېږي زموږ نارینه ډېر کم پې پوهېږي نو زنانه خو بیخي پې نه پوهېږي نو بیا هغه ترې نه محرومه کېږي او که پښتو کې بیان وکړو نو بیا خو زموږ چې کم سندیان ملګري دي زموږ پنجابیان ملګري دي بلوچان خو بیا ډایرکټ رابطه کوي چې جی تاسو درس وکړو پښتو مو وویلو ډېر ښه بیان هم وشو او مونږ پې پوه هم نه شو نو بیا مونږ مجبوري وي چې دواړو ژبو کې وکړو انشاءالله مونږ به په دواړو ژبو کې دا تکلیف په تېروو په دواړو ژبو کې به شیر کوو بیانو به خو تاسو ته ضروري دی چې مونږ سره به تاسو وابسته اوسېږئ بیا یو پیرې ویمه 10 بجې به د اتوار په ورځ باندې سهار ټیم کې صبح 10 بجې به یو پیرې لایو په یوټیوب چینل باندې چلو او بیا به شپې 10 بجې بیا دوباره ملګرو ته مونږ په یوټیوب چینل باندې چلو هر ورځ بیان تازه اورئ دې به فایده دا وي چې ورسره به کمنټس هم ورکوئ ورسره به خپل سوال یا د هغې متعلقه څه تپوس وي هغه به مونږ ته په کمنټس کې رالیږئ نو انشاءالله بل درس کې به مونږ په هغې باندې هم رڼا اچوو الله جل جلاله دې مونږ ته د خپل کلام په صحیح انداز سره اشاعت او تبلیغ توفیق راکړي امید دی چې تاسو به مونږ سره وابسته اوسېږئ الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي